السلام علیکم دوستانو د جمعیت العلماء اسلام څومره ورکران چې کوم دي د جمعیت څومره کارکنان چې دي هغې په خدمت کې گزارش دی چې دغه ویډیو در سره ډېره شیر کړئ او دا ویډیو در سره جنید خان ته ورسوئ. کوم ستاسو ته پته وره چې څو ورځې مخکې یو ډمه راپاڅېده په مولانا صاحب باندې الزامونه ولګولو او چې کوم دي نو قسم پروپیګنډا یې وکړله. نو په دې باندې خو ما ویډیو جوړول نه وختل، خو چې کله بیا یو سړی سترګې پټوي، یو سړی پروپیګنډا شروع کړي او د یو پروپیګنډې د یوې ډمې حمایت شروع کړي، نو بیا زموږ فرض جوړیږي چې موږ لازم خپل ریاکشن ورکو. جنید خان چې کوم دی نو د تعریف محتاج نه دی، ډېر ښه به تاسو پیژنئ، ټول پښتانه به یې پیژني. هغه څو ورځې مخکې چې کوم دی د حریم شاه هغه ویډیو باندې ریاکشن وکړو چې یاره دغه د شانتي مسله ده، او ما ته په ټایم کې پته وه چې دی به د دې نه بس دوباره بله ویډیو کړي چې یاره پای باندې جمعیت والا خفه شو، دا شو هغه شو. نو که د چا په سر کې لږ غونتیم دماغ وي، هغې ته د دې خبرې ډېره باقاعده او ښه ښکاره پته ده چې دا پروپیګنډا ده او دا چې کوم دی دروغ دي او دا یو قسم له الزام دی. خو بیا هم د خپلو لایکونو دپاره، د خپل ویورشپ دپاره، د ډالرو دپاره چې کوم دی نه جنید خان په دغه ویډیو باندې ریاکشن وکړو. په دویمه ویډیو کې ته دا وایي چې یاره زه الله دې نه کړي چې زه د مولیانو بې ادبي وکړم او دا ولکه مطلب هغه ډېر ځان دی او داسې یو پاک غونته کې حساب کړه که نه. او تا وایي چې زه په پیج کې چې کوم دی نه زه په خپل پیج د سیاست نه ټچ کوم، نو دا سکرین شاټ یې وګوره. ویډیوګانې خو به تاسو ټولو خلکو ته کتلې وي چې عمران خان ګرفتار شو، نو د هغې او بیا د عمران خان مبارکبادي هغه ویډیو هر څه هغې سره زموږ سره تعلق نشته. که ته د هرې پارټۍ سره یې، خو مطلب په مولیانو باندې الزامونه مه لګوه. که ته په حقیقت کې چې کوم دی نو په حقیقت کې ته د مولیانو احترام کوي او د مولیانو ادب ساتي او په زړه کې د بغض او کینه نه وي، نو تا به دویمه ویډیو نه جوړوې، په هغې کې دې بیا ښه باقاعده دغه ډمه ولګوله. نو که ته په د مولیانو احترام ته کولې او ته د جمعیت العلماء اسلام دپاره د هغې په خبرو باندې ته چې کوم دی نو عمل دې کړی، نو تا به دغه ویډیو ډیلیټ کړې وه. څه وخت مخکې چې کوم دی نو علي خان د وټساپ هغه پروکسۍ خبره وه، د هغې پروکسۍ باره کې تا بیا ویډیو ورپسې وکړه چې یاره ته دغه ویډیو نه ډیلیټ کړه، ته د دې نه ډالر یې ګټې. نو هغه د پروکسۍ خبره او دومره معمولي خبره نه، دا د یو عالم د عزت خبره ده چې کوم دی نو ستا په ویډیوګانو باندې مولانا صاحب ته چې کوم دی نو نه څه بېعزتي وررسېږي، نه هغه ته چې کوم دی نو څه تکلیف وررسېږي. خو دا به چې کوم دی نو د قیامت په ورځ به ته د دې ذمهوار یې، پوه شوې که نه. او دا مه وایه چې زه سیاست نه ټچ کوم او دا نه کوم او هغه نه کوم. نو مهرباني وکړه دغه ویډیوګانې دواړه در سره ډیلیټ کړه او داسې غداري بالکل مه کوه. او که نن در سره مطلب موږ د په دې خبره باندې اواز اوچت نه کړه، سبا به ته چې کوم دی په بل یو مولا، په بل یو عالم باندې به چې کوم دی نو الزام لګېدلی وي، د هغې به چې کوم دی نو دوباره ته بیا پای باندې بیا دوه ویډیوګانې جوړ کړې، په یو کې به د هغې حمایت کړي، په دویمه کې به د هغې نه بیا معافي وغواړې د خلکو نه. دا ستا ډېر غلط رواج دی، دا ډېره غلطه کار ته کوې. که ته چېرته مطلب دا چې ته دغه ګوره ته د یوې ډمې خبرې وینې چې ته وایې چې مولانا ته وایې چې مولانا راشه او ته چې کوم دی نو په دې باندې کیس وکړه، څه دپاره؟ واټ از دس؟ ولې پې کیس وکړې؟ څه فایده یې لري؟ هېڅ فایده نشته. هغه ډمان دی، دی به شرم څه. نو داسې کار دی زما خوږ وروره، داسې او چې کوم ته بیا مطلب د یو مولانا شیخ ادریس صاحب ته رنګ بیانونه راخلې، پای باندې ریاکشن ورکوي. د مولانا صاحب چې کوم دی نو د شیخ ادریس صاحب د مولانا باره کې څه ویلي دي هغه ویډیو باندې ریاکشن ورکړه. او چې کوم دی نو بیا داسې نور غټ علماء کرام مفتي ظهورالي خان رحمت الله علیه څه ویلي دي هغه ویډیو چې کوم دی نو په هغې باندې ریاکشن ورکړه. غټ علماء کرام دي، علماء دیوبند والا، ته چې کوم دی نو اسلامي ویډیوګانو باندې ریاکشن ورکوې، نو په هغې به دې ریاکشن ورکړو چې یاره نن سبا په مولانا پسې دا پروپیګنډې شروع دي، دې باره کې د مولانا پلانې مولانا سوي ډنګرې مولانا سوي نه، بس صرف په خوله باندې وایي چې عالمان زمونږ د عالمانو قدر کوو، دا کوو هغه کوو، باقي چې کوم دی نه پټې پټې خپې وښې، پوه شوې، او هغه خپل عادتونه ښکاره کوئ. نو امید دی چې په زما په خبرو باندې پوه شوې او په خبرو باندې مې خفه نه شي. زمونږ ورور یې، زمونږ چې کوم دی نو زمونږ مشر یې، او مونږ به ستاسو نه زده کړه کوو. تاسو په سوشل میډیا خو ستاسو یو نوم دی، پلیټفارم مو دی، ستاسو ویډیوګانې په لکونو خلک ګوري، نو تاسو کوشش کوئ چې داسې قسم ویډیوګانې تاسو مه جوړوئ، پوه شوې. دا به ستاسو یو ډېره غټه مهرباني وي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.